دا ګوره نیکي خو هره نیکي په کار ده. کله به یو سړی هغه به ډېرې پیسې د الله په لار کې خرچ کوي، خیراتونه به کوي، څوک به حاجونه کوي، څوک به عمرې ادا کوي. خو ګورئ نیکي کول پکار دي. دا ضروري نه ده چې بنده هغه مخصوص نیکي کوي. زمونږ د خلکو چې کله نیکۍ ته مخه شي نو د حجونو عمرو ته ډېر زیات توجه وي. یو چې زه لاړ شم، په دې باندې ځان بخي، هغې دپاره قرض هم کوي. ټیک ده، نیکي ده، ښه خبره ده، څه بده خبره نه ده. او زما خو د عمرې د ثواب خو ټیک ده، عمرې باندې منل الله پاک ثواب ورکوي، اجر ورکوي. حج چا باندې چې فرض وي او فریضه ده هغه په خپل ځای باندې یو عبادت دی. او حج څوک چې وکړي هغه د ګناه نه پاکېږي، او داسې پاکېږي لکه د مور نه چې اوس پیدا شوی. لیکن د ټولو کې هغه کې یو لوی څیز څه دی؟ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې دیدار دی. دا یو امید دی. اوس خو خلک وایي د حضور د زیارت په نیت باندې مه ځئ، خو نه، زم عمره کوه خو نیت د تلو د حضور د زیارت کوه. ځکه چې حضور کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی من زار قبری وجبت له شفاعتی. چا چې زما د قبر مبارک زیارت وکړو وجبت له شفاعتی، د دپاره په ما باندې د خدای په حضور کې د قیامت په ورځ باندې سفارش لازم دی. نو موږ نیک اعمالو باندې به څنګه ځان خلاصو؟ دغه واحده سهاره ده زمونږه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ورځ په قیامت باندې زمونږ شفاعت وکړي. حضور وایي ما باندې شفاعت لازم دی. نو دا خو یو لوی خبره ده. خدا ده که یو نیکي ته نشي کولی، یو نیکي نشي کولی، نو کومه نیکي چې کولی شي هغه خو کوه. د حضرت ابو احمد منازلی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې یو شخص بغداد کې او هغه 140,000 درهمه په فقیرانو باندې تقسیم کړو. 140,000 درهمه هغه وخت کې. نو و چې کله د هغې د خیرات او صدقه حضرت سمنون بن حمزه رحمت الله تعالی علیه ولیده، نو خپلو ملګرو ته ویل چې راځئ موږ به لاړ شو او موږ به 140,000 رکعاته لمونځ وکړو. 140,000 رکعاته د دې د یو درهم په مقابله کې به موږ یو رکعت وکړو. نو که د دا نیکي کړې ده نو موږ به دا نیکي وکړو. نو دې مطلب دا دی چې نیکي کول دي، د ګناه نه ځان ساتل دي، عبادت کول دي. که بنده یو عبادت نشي کولی نو چې کوم عبادت دا کولی شي نو په کار ده چې هغه عبادت وکړي. دا نه چې کوم عبادت ته نشي کولی نو د هغې په حسرت کې کښېنې، او کوم عبادت چې ته کولی شي نو هغه عبادت نه کې، یا یو ګناه ده هغې کې مفتلای او ته وایې چې هسې هم زه ګناهګار یم نو راشه ټول ګناهونه کوه. نه، که د یو ګناه نه نشي خلاصېدی، دا هر چا مخصوص حالات وي او دغه ګناه کې مفتلای، زړه کې د هغې نه نفرت دی، ځان ته بچ کول غواړي. لیکن داسې مه کوه چې د هغه یوې ګناه کې د مفتلا کېدو د وجې نه نور ټول ګناهونه کې. نه، حتی المقدور د هرې ګناه نه ځان وساته، او کمې ګناه نه چې نشي بچ کېدی د هغه ګناه نه د بچ کېدو کوشش وکړه. الله تبارک وتعالی دی موږ تاسو له دین باندې، شریعت باندې د عمل کولو کامل، مکمل او پوره توفیق لاله راکړي. او الله تعالی دی د دې نیکانو بندګانو چې کوم روش دی او د دیو د الله سره چې کومه مینه ده او د نبی علیه السلام سره کومه مینه ده، د عبادت سره دیو کوم شغف دی، د طاعت سره چې کوم شغف دی،
الله تعالی دې موږ تاسو ټولو دغه نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.